जी कतुनको څنګه چې تاسو کته شه دې ټیم کې مونږه موجود یو په دورا چوک بازار کې دورا چوک بازار چې کوم صدر دی سید الله صافی صاحب دکاندارانو او تاجرانو خدمت کوي پرون بلا مقابله دوی بیا منتخب شوی دی خدای باوجود د دوی نور دویم فریق چې کوم دی هغه ته دا خواسته چې مونږ سره الیکشن اوکې وی الیکشن نه کوي هو دا غي باوجود هم هغه وی چې مونږ صدران یو مونږ صدران یو او دکانداران چې کوم دي هغه دوی خوخي دوی منتخب کړي دي د حواله سره به موږ دوی سره خبرې کوو دکاندارانو رائے به هم اخلي جی سر دوی تاسو تعارف کې او بلا مقابله تاسو منتخب شوی د بازار صدر ټول هغه تاسو څه کې بل صدارت کوي د عوامو خدمت کوي د دکاندارانو خدمت کوي په اړه کې مهرباني پیله خو تاسو د چینل او تاسو د ټیم ډیره شکریا ادا کوم دلته کې خو زما غالبا شپږ کال برابر شو او د شپږو کالو نظر بازار کې صدارت کوم خدمت کوم بغیر لالچ کوم الحمدلله خپل لشل پیله کوم د دکاندارانو په ما باندې خپل سر نه ډیر زیات اعتماد دی او اوس غالبا شل ورځې کېږي دلته کې زما د بازار چوکیدار ما چوکیدار لګولیو هغه را پاسې د په فیسبوک باندې پوسټ ورکړو چې زه بغیر مقابله د بازار صدر شوم ناغه به هر حال به زما دکانداران مال رااله چیرې د بازار کې یو سړی په فیسبوک باندې صدر شوی دی آیا دا ټیک دی که غلط دی ناغه چیرې دا ټول خلکو فیصله وکړي چې دا غلط دی نو اوس غالبا چې موږ خپل زم یو خپل پاور شو کړی و غالبا 400-500 کسان راغلیو او هغه ویل چې ورور نه موږ بل صدر منو نه موږ د بل صدر دغه کو ته زمونږه عمري صدر د بازار دا به د خپل خلینه هم وایم خو خنه ده زم چې عوامي وای بازار وای نو ډیره خبره وي پرون ما بیا خپل د جرګي چې دی کې جرګه جوړه شوی و زمونږ د رحمان الله خنزاده صاحب پکې او ندیم ناظم پکې هغه پکې شل ورځې لپاره هغه پکې واک اغستې او منډه ترلې پکې واله خو په هر حال هغه سړی نه جرګي ته تیار شو نه وخت ته تیار شو او نه الیکشن ته تیار شو بیا د جرګي په بازار کې خپل ځاني وزټ کو وګرځیدل هغه معلوماتو کو چیرور تاسو د بازار کې صدر څوک خوښوي هغه چیرور زمونږ صدر سعد الله صافی زمونږ صدر دی او دا به یو نو موږ بل صدر منو دا بل چې کوم راغله زمونږ د بازار چوکیدار به دا موږ صدرې دا نه د صدرې موږ غواړو نه منګه منتخب کړي دي بیا ټول بازار زما په اندازې سره چې پرون زما بغن تعداد باندې غالبا 700-800 کسان برابر شوي هغه ټول د یو ناروغه ګول چې ورور زمنګ بغیر الیکشن دا زمنګ صدر دی کو څوک الیکشن هم کوي نورور الیکشن تم تیار یو سره مونږ ته سره دغه کو الیکشن هم کو خو بیا غوي چې الیکشن ته ضرورت نشي مونږ ټول راغلي ورور زمنګ ګډ د سعد الله صافی دی د دې نه بغیر مونږ بل صدر په بازار کې نه منو او الحمدلله زمنګ خدمت د چانپټ نه دی او هغه زمنګ ادارو تم پته دا پولیس تم پته دا عوام تم پته دا الحمدلله موږ نه انتشاریان نه انتشار جوړو دا یو انتشاری دی دا انتشار ګروپ سره تعلق ساتي هغه د ټولي ادارو تم پته دا موږ په باقي د پرونم په یو میډیا باندې د دې خبر کړی چې مهرباني وکړئ د خلکو د چیک ګراوند وشي او باقي د دې په دې کې کاروایی وشي ولې چې د راځي په بازار کې انتشار جوړي انتشار پلاوي زما دکانداران لورځي او زما دکانداران په زور باندې بلیکمین کوي او هغه ورته وایي چې ضرور موږ ته نه منو زموږ صدر معلوم دی مخامخ زما پیچر لګیدل زما د کابینه پیچر دل لګیدل ټول بازار ته پته دا تاسو وزټ مو کوي او د بازار معلومات مو کوي چې یو سړی ویل چې موږ دا سپورټ کوو زبر دې میډیا په وساقت باندې تاسو دا خبره ریکوست کوم چې زه کینم یو سړی دې صرف دا ثابت کی چې دې بازار بل صدر شته زه بالکل منم زه بالکل نه صدري کوم نه مشرولي کوم نه مې مخکې کړی نه اوس کوم زه به دې بالکل دستبردار شم دا سړی مني نه دا انتشاري دی نن مې یو انتشار جوړ کړی دلته کې رااله په بازار کې صدقو کو زما دکاندارانو په سر وته وهلي اوس هغه لکه مطلب دا چې خپل یو درخواست غونډه کې امتحان کې ورکړی دی ما یې چې په نوټس کې مراوسی مخکې نه د ایجنسو په نوټس کې مراوسی چې مهرباني وکړي د سړي چیک ګراوند وکړي دا یو غلط سړی دی بازار ته راغلی انتشار پلاوي نو نور تاسو په خپل وزټ وکړئ دلته وګرځئ دا مرګري ولاړ دا جرګې ممبر دی رحمان الله خنزاده صاحب ناظم صاحب په موقع نشته لري که تاسو دنه خپل انټرویو اخلئ نو واخلئ تاسو له خپل نظر درکړي بسم الله الرحمن الرحیم زمانم جی رحمان الله خنزاده د سابق اټاون امیدوار پاتې شوم دلته د دورې چوک د بازار نو موږ مرګري پکې روچت شو خالص د الله د رضا لپاره او هغه بده کې موږ دا روچت شو چې الکه چې دا جمهوریت حق دی چې یو سړی وایي چې زم مطلب د دې لپاره خواهشمند یم او زه مطلب ودرېږم او خدمت کوم نو دې لپاره دا جمهوریت حق دی هر سړی د لپاره ودرېدی شي نو موږ په دې کې جرګه جوړه کړه جرګې ممبران د سعد الله صافی الله دې عزت وکړي موږ ته ډېر درانه وکړه دې موږ ته واک هم جمع کو او سینوړی واک راکړو چې تاسو کومه فیصله وکړه موږ ته منظوره ده په دې کې چې کوم دویم فریق و فضل ربي صافی د نه موږ ته واک جمع کو او موږ ته مطلب هر طرف نه موږ ته انکار وکړو یو خبره ته موږ ته نه کېناستو
مونږ ولا درې خبرې وکړو چې په دې درې خبرو مونږ سره لاړ شه یا مطلب چې ته کومه خبره کې چې صدر شاهد زه مطلب صدر کړی ما ا دې ستا دپاره یو ویډیو پیغام جاری کړي صدر شاهد صاحب زمونږ د ټولو مشر دی هغه د تا دپاره ویډیو پیغام جاری کړي هغه دا خبرو کې دا اقرار دی وکړي چې سعدالله صافي دا ما ختم کو د هغه په ځای ما فضل نبي صافي راوستو او هغه ما د دوره چوک بازار صدر کو منتخب مې کو او که دا نه بیا د نوټیفیکیشن درته جاری کړي که نوټیفیکیشن نه بیا ته الیکشن ته تیار شه نو دا درې واړه خبرې ورسره مونږ کړې وې په دې درېو خبرو کې دا مونږ ته یو دم تیار نه شو مونږ ته به هم دا ویلې چې ماله یو ورځ ټایم راکړه یو ورځ ټایم راکړه یو ورځ ټایم راکړه دې کې زمونږ 2 هفتې ووتې 3 هفتې او نو به دې ټولو کې خبرو کې مونږ ته دا پاتې راغلې بیا دلته کې دا بازار غونډه مونږ وکړه 2 پیرې مونږ دا بازار ټول راټول کو د ټولو مشرانو په متفق دا خبرو کا چې زمونږ صدر سعدالله صافي دی لاولم خدمت کړی دی بیا هم کوي او مونږ د سعدالله صافي نه علاوه بل سړی نه منو بل سړی که د میدان ته راځي نو بوره شکست بخوري نو پرون او الیکشن حواله مونږ ورکړی وه مل تاسو تیار شئ مونږ به تاسو له تاریخ راوالو د ډي سي صاحب نه تاڼه د پولیس په موجودګۍ کې بدلته مونږ الیکشن وکړو خو د یو خبرې ته هم دا تیار نه و بیا چې دلته پرون دا چې کومه زمونږ پاور شو وه دا غونډه وه دا ټول مشران راغلي وو مونږ د دې ټولو مشرانو نه په اتفاق سره دا خبره ورته وکړه چې تاسو صدر څوک دی هغې ټول وویل چې سعدالله صافي بیا زمونږ د جرګې ممبران یو زه رحمان الله خونزاده یو بل مونږ سره ندیم عثمان خیل صاحب دا مونږ سره په دې جرګې کې مشرانو بیا د جرګې ممبرانو متفقه دا فیصله وکړه چې کله عوامو رای ورکړه چې زمونږ صدر سعدالله صافي دی بیا د جرګې دا حق و چې خپله فیصله سنو کړي او غیر سعدالله په حق کې دا جرګه وکړه چې سعدالله صافي د دوره چوک بازار صدر دی کو څنګه چې تاسو وکتل چې انتشار پیداولو والا دلته کې راغلي دي او هغوی وی چې مونږ د دې صدر یو یا انتشار پیلاوي په عوام کې په دکاندارانو کې د جرګې د فیصلې مطابق صدر منتخب شوی دی سعدالله صافي صاحب د دکاندارانو نه به هم مونږ رایې الو راځي جی ګرانو کتونکو مونږ سره موجود دی دکاندار د دوره چوک یا سعدالله صافي صاحب د تیرو شپږو کالو داسې خدمت کوي اوس هم تاسو دا په دې خبره باندې متفق یې چې هغه هم د تاسو صدر دی که نه تاسو به بل صدر ځان له منتخب کوئ جی السلام علیکم سعدالله صافي موږ په دې بازار کې د ټولو دکاندارانو صدر کړی شپږ کاله وشو د الله فضل ښه خدمت کوي هېڅ دغه پکې نشته باقي کم کسان چې راوچت شوي دي دوی ته پکې جرګه هم وشوله او دغه د بازار کسان هم د سره ولاړ نه دي نو څه خو یو کم مخالف سړی راپاسي نه وټونه کوي نه الیکشن کوي نه جرګه مني او نه ورسره د بازار کسان شته خو په دې بازار کې انتشار جوړوي دا دکاندارانو اتفاق خرابوي زموږ سعدالله صدر دی او صدر به وي انشاءالله او نوجوان دی زموږ خدمت یې کړی او خدمت به کوو بل صدر موږ نه منو بس دا اوس پته نه لګي چې دا کم کسان د سره ملګري ځکه چې د سره که څوک شته هم نه که نه کم دا میټینګ وشي د الله فضل دلته په سوونو راغونډ شي هغه سره یو کس دوم پته نه لګي صدر چې چا را مخکې کړی دی چا نه دی مخکې کړی یو سړی صدر کول غواړي خو دکانداران خو سره ملګري که نه د سره هېڅوک هم نشته حریان په دي هېڅوک هم نشته را میدان ته چې که وټونه کوي که جرګه کوي که څه کوي جرګې ته ټینګ کینی نه الیکشن کوي په بازار کې یو غوبل جوړوي تاسو خپل تعارف وکړئ او د تیرو شپږو کالو داسې د ستاسو منتخب شوي صدر سعدالله صافي صاحب دی اوس موجوده چې کوم کسان راوچت شوي دي او هغوی وایي چې موږ صدارت د دې بازار کوو نو دې کې څومره رښتینولي ده او تاسو به څوک خپل صدر منتخب کوئ بسم الله الرحمن الرحیم زه سلیم ټیلر خبرې کوم د دورې چوک نه او صدر سعدالله صافي زموږ صدر دی د تیرو زما خو دې چوک کې 14 کاله اوس چوک کې د صدر صاحب تقریبا د شپږ کاله کېږي صدر یې موږ سره هېڅ قسمه د هغه د منډې ترنې لکه مثال منډه نه ده کړې کوم ځای کې موږ باندې سخته راغلې ده که په لاکډاون کې وه که په نور داسې مثال نور څه مسله راغلې ده نو هغې حل کړې ده اوس چې دا کم خلک راپاڅېدلي دي او انتشار خورئ لکه مثال پرون جرګه هم شوې وه هغې کې دي داسې خبره کړې وه چې په وټونو هغې نه وټونو ته غاړه ږدله نه مثال نه تاوان ته غاړه ږدله که نه او نه د جرګې خبرې ته غاړه ږدله نو کوم خلکو چې پرون سعدالله صافي صدر کړی دی نو زموږ صدر دی او همیشه به انشاءالله صدر وي زموږ چې د ټولو روپۍ خو تاسو خپل تعارف وکړئ بیا تېر شپږ کالو نه سعدالله صافي صاحب د دې بازار صدارت کوي آیا اوس هم تاسو ته هغه منظور دی که نه دا بل چې کوم فریق راوچت شوی دی دا به تاسو صدر منتخب کوئ یاره بس هغه ښه دی ولې چې دې نه مخکې هغه کارونه کړي دي او تېر شپږو کالو نه هغه ښه ټیک لګیا دی او موږ د بازار کې تقریبا تیر 35 سال نه کار کوو اوسه پورې څه داسې غټه مسله نه ده جوړه شوې
دا کوم فرید چې وایي چې مونږ ته د دې بازار صدارت ملو شوی دی یا د چا صدر کړی یم نو د هغې کې څو کم حده پورې رښتینولي ده؟ یاره دا بس خپل منځ کې د دې څخه خپل کورنۍ مسله ده. نور بازار طرف نه هغې ته نه الیکشن شوی دی نه داسې څه اناونسمنټ شوی دی چې صدر بدل شو یا صدر بدلیدو والا دی. داسې څه خبره نشته. که فرض که الیکشن وشو تاسو به څوک منتخب کوئ؟ رای خو پټه وي خو هسې اوسه پورې د هغه نه خبر نه یو سعدالله کار کړی دی. فلحال سعدالله صدر دی. مننه چې تاسو دلته تشریف راوړو او زمونږ د بازار په علاقه کې تاسو موجوده ودرېدلی او زمونږ د بازار صدر چې دی سعدالله جان دی او هغه بیګا زمونږ غونډه شوې وه د مارکیټ ټول د بازار غونډه وشوله او سعدالله هم صدر کو او بس زمونږ سعدالله صدر دی او سعدالله به وي. موږ به سعدالله جان صدر بالکل. یاره که الیکشن وشو موږ به سعدالله صاحب سپورټ کوو ولې چې زموږ د بازار ډېر خدمت کوي. هره خبره کې ولاړ له 100 روپۍ تاوان هم زموږ دپاره کړی دی. هره خبره منډې تړلي هیڅ خبرې کمې نه دی راغی د هغه سیټ نه موږ ته نن تاریخ غالب چې کوم فرید دی هغوی وایي چې موږ د دې بازار صدر یو په دې خبره کې تاسو څونه هغوی له سات ورکوئ؟ نو بس د هغوی سات خو دې فلحال موږ په دې نشو ورکولی چې هېڅ پته موږ ته نشته چې چا منتخب کړی یا څه خبره ده یا څه اتر هېڅ پته موږ ته نشته. صرف دومره خبر شو چې بس هغه صدر دی او باقي زموږ خو چې کم زوړ کم صدر دی سعدالله. هر قسم منډه هر قسم خبره اتره هیڅ خبرې کمې نه تاریخ پورې د هغه سیټ نه موږ ته نه دی محسوس شوی. د دې مارکیټ صدر چې سعدالله به دی او بس بل صدر نشي و دغه یو منو بس موږ اوس نوي راغلي و دغه زموږ صدر زموږ خیل هم کوي موږ کمیټۍ والا راشي مال موږ نه دغه کوي بس هغه ورته ولاړي. زما نامه خو رحمت الله ده او دې دکان تقریبا زموږ 40-45 سال وشو دلته زموږ دا دکان دی. صدر سعدالله صاحب د دې صدر دی جی دې کې تاسو څومره حده پورې هغوی سره یې مړه موږ هغه سره 100% یې کړي سعدالله سره. مخکې هم زموږ صدر و او ښه خدمت هم کړی پیش وي او ښه زبردست صدر دی او دا صدر زموږ خوښ دې چوک کې خو زموږ کم از کم 18 کال وشو او زموږ جی نوم عاصم دی ایډریسر هم دکان دی د دې مارکیټ جی زموږ مخکې هم څه وکړي دا صدر صاحب سعدالله خانو او اوس به ان شاء الله او د کې داسې کسان اوچت شوي دي چې راوي موږ صدران یو نو یاره دا خو مشرانو خوښه ده دکاندارانو نو ان شاء الله زموږ دا یو صدر دی سعدالله صاحب او ان شاء الله اوس هم صدر دی بیا به هم صدر وي ان شاء الله موږ ورسره ولاړو او په دې کې دا فیصله وکړه چې سعدالله به آینده هم صدر وي خو پر الیکشن صورتحال راغلی بیا به تاسو څوک منتخب کوئ؟ یاره ان شاء الله موږ به هم سعدالله صاحب سره ولاړو او هم زموږ رور بی دی خو بس مخکې زموږ صدر او اوس هم دی او یاره بس هغه ښه خلک دي عوام خدمت کوي زموږ خدمت له ولاړلی او بله خبره دا ده لالچ مالچ نشته چار دیخي موږ ورته کم ټایم اواز کړی زموږ عزت یې کړی دی موږ سره منډه تړله والې تعاون یې کړی موږ سره نو انشاءالله موږ هم سره ایاز نوم دی د دې 26 صدر یم د خوناباد نمبر 5 تاسو زه ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو د علاقې ته رالی او زموږ د مهمان خصوصي دپاره چې کوم پروګرام نه راغلی بس الله هم خوشحاله او آباد لره نور که څه خدمت منډه یاره دلته سعدالله صاحب رالو نو د عوامو په ذریعه باندې د جمهوریت په طریقه باندې رالو ولې نه زموږ رور دی زموږ ورسره کې دکانداري کوم دی تیرو شپږو ورځې چې کوم دلته کې صدر دی جی د هغه باره کې ستاسو څه خیالات دي؟ دلته چې کوم زموږ صدر سعدالله صافي صاحب دا به انتهایی او مخلصه او یو ښه انسان دی ډېر وخت نه دلته کې دا خدمت به دي مخکې کول خو بیا چې صدارت خبر راغی نو دی بیا ودرېد به دې مقابله کې څوک نه درېدل نو دې وجې نه به دا پخپله الریډي بس دا صدر شو لکه چې دې مقابلې ته څوک رانغه اوس په دې دوران کې یو څو کسان داسې روچت شوي دي چې هغوی صدارت ته ودرېږو یو انتشار پیلاولو دوران کې یو څو کسان داسې روچت شوي دي چې هغوی صدارت ته ودرېږو یو انتشار پیلاولو دپاره
بهرحال دا موږ میډیا په ذریعه حکومت ته دا درخواست کوو چې بھئی دا کسان منې کې زموږ بازار کې انتشار نه جوړوي. زموږ الریډي یو صدر شته چې د ټول بازار د ټول الله ته په سر ګواه دی چې ټول بازار خدمت هم کوي، د عوامو خدمت کوي، د هر چا خدمت کوي، جرګې مرکې کې فی سبیل الله کوي، هغه پر رضا د الله هغه هر یو خدمت ته دلته کوي. ټول بازار ته هغه تیار ولاړ دی. ټول بازار هم دا یو اواز دی چې زموږ صرف صدر سعدالله صافي دی، بل صدر هم دلته کې نه منو. نو دا هغې له دا پیغام ورکو چې برای مهرباني تاسو ښه په عزت کې دلته کې خپل دکاندارۍ ته کښېنئ، خپل کار سره کار ساتئ. دلته کې انتشار څه له جوړئ، څه دپاره؟ ولې داسې الله تعالی په قهر او عذاب باندې خو اخته یې؟ دا اصل کې د دې شاته نه بیک سپورټ څوک کوي چې هغه مردار خلک دي، صحیح خلک نه دي، ځکه دی دغسې کوي چې دا کمکل دی، جاهله دی، ځکه دی. جی نامرې سره او رسونه وخت نه دلته کې خپل دکانداري کوي؟ بشیر نوم مې دی او 45 کال نه دلته دکاندار یم. تاسو د بازار چې کوم صدر دی 13 کال راځي هغه دلته کې صدر منتخب شوی دی، د هغه باره کې تاسو څه خیال دی؟ او چې مخکې هم زموږ صدر سعدالله صافي صاحب او اوس بیا هم زموږ صدر دی سعدالله صافي صاحب. موږ به وټه مغل ورکو او زموږ صدر دی جی موږ دلته یو. د دې بازار صدر هم څوک دی؟ زموږ صدر صاحب شته که نه دا سعدالله خو زموږ هر څه کې زموږ تابعدار دی او ولاړ دی موږ ته هر څه کې. کم بازار کې هم کومه خبره راغلې ده نو دې نه بغیر یاره خبره دا ده چې زه دلته راغلی یم نو زموږ صدر همدا دی او بیا به هم دی او هر ټایم به هم دی. نو زموږ پاره په خبره کې لکه ولاړ دی او په بازار کې څه خبره راغلې ده. دا د غونډو دکاندارانو په خپل متفقه طور باندې دا صدر کړی دی. دا بل سړی را پاسېدلی دی او بار بار لکه دلته پیغام دلته میټینګ وشو د شپې او ندیم عثمان خیل هم راغلی او د دې ډسټرکټ ممبر پاتې شوی دی او هغه غونډه ویلې چې موږ 15 لکه روپۍ واک اخیستی دی او موږ سره ابل چې کوم صدر راوچت شوی دی موږ نه واک راکړو 2 هفتې مو له ټایم ورکړی. نو غونډ متفقه د دکاندارانو پیغام میټینګ شوی دی. هغوی غونډ وایي چې یاره زموږ سعدالله صافي چې دی دا زموږ صدر دی او اوس هم دا صدر دی که بیا هم هغه ورسره الیکشن کوي. خو موږ چې د غونډو دکاندارانو خپل اندازه او رای واغسته نو په دې غونډ مارکیټ کې هغه سره غونډ 15 کسان نشته. زما جی دلته کې 14 کاله وشولو او زما نوم محمد جان دی. د دې بازار صدر د تاسو څوک دی؟ زما سعدالله صافي صافي صاحب. اوس چې دا کوم خلک راوچت شوي دي او وایي چې موږ د دې صدر منتخب شوي وو هغوی د باره کې څه وایي؟ سر جي موږ خو دا چې کوم وخت کې منتخب کړی دی د وخت نه همدا منتخب دی. 2-3 پیرې په دې جرګه کې موږ راټول شولو، په دې لانجه کې راټول شو، په دې کې جرګه وشوله. جرګې والا هغه څه خبر ورنه کړلو، نه د ویډي نه د بل څه طریقه نه د مخکې مشر صدر نه څه اطلاع موږ ته رانله. په دې وجه باندې چې کوم دی موږ پرون دا میټینګ کړی دی ټول بازار والا چې څلور طرفونه چې کوم کسان دي 800 دکانونه دي د ټولو په یو لب بیګ باندې ویل چې زموږ دغه سعدالله صافي صدر دی او دا زموږ دی. اجي کتونکو څنګه چې تاسو وکتل دوره چوک بازار مونږ سروې وکړه د هغې په مطابق باندې د دې صدر چې کوم دی هغه سعدالله صافي دی. کم خلک چې انتشار پیلاوي او روچت شوي دي د هغوی شاته چا داسې ګرو لاس دی چې په هغې صحیح خلک نه دي او دوی یې روچت کړي دي. د تقریبا 900 دکاندارانو هم یو اواز دی چې د دې بازار صدر زموږ سعدالله صافي دی او د هغې وجه همدا ده چې هغوی د دې بازار د عوامو د دکاندارانو د تاجرانو خدمت کړی دی او آینده به کوي. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور.